بسم الله الرحمن الرحیم. یو صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی چې یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سفر کیو د مدینی منورې نه لږ اخوا جحفا او ابوا نومې مقام د دغه ځای ته چې ورسېدو نو سخت طوفان راغی، تکه توره تیاره شوه او ډیر بد حال شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق دا صورت او قل اعوذ برب الناس دا صورت اوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا صورتونه وای پدې کې پناه ده، پدې صورت کې الله جل شانه د مصیبتونو نه د پریشانونو نه پناه یې ده او په ټول قرآن کې د پناه اغستو د پاره او د مصیبت نه د خلاصي د پاره داسې بل صورت نشته کم چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم هغه صورتونه وی او حضرت عقبہ رضی الله تعالی عنہ فرمای مونږ ته هم تاکید وکړو چې مصیبت راشي، خطر راشي نو د پناه اغستو د پاره او د هغه مصیبت نه د نجات حاصلولو د پاره د دې صورتونو په شان بل صورت نشته، لہذا تاسو د دې تلاوت کوئ او د دې په ذریعه سره د مصیبت نه او د پریشانونو نه د هغې مصیبتونو نه د پناه اغستلو دپاره د دې صورتونو تلاوت او ذکر کثرت سره کوئ.